نو د صفت بیا زمونږ سره دوه قسمونه دي. نو چې کله صفت بحاله خو معنا دا ده چې د خپل موصوف صفت خبر باندې پوه شوي، لیکن یو ته صفت بحال متعلق الموصوف، د موصوف د متعلق صفت، د موصوف د متعلق صفت. نو چې کله صفت بحاله نو اخو جدا شي، دا خو بالکل عام صفات شو کنه، خو چې کله صفت بحال متعلق الموصوفي نو ګوره دا به کله فعلی، کله به شي، کله به اسم فاعلی، کله به اسم مفعولی، کله به صفت مشبه، کله به د صفت مشبه صیغه، کله به د صفت مشبه صیغه. او د دې سره سره به چې دا صیغه شوي نو په صيغه صفاتو کې د عمل د فعل شان عمل کوي کنه، صيغه صفات کوي. څنګه چې فعل خپل فاعل لرفع ور کوي، د قشان د خپل مابعد لسور کوي رفع، په خبر باندې پوه شي، او مفعول لسور کوي نسب ور کوي، مفعول لا نسب ور کوي. نو ګوره چې د دین روستو کما فاعل لازم، نو دا فاعل یا نائب فاعل دا به محذوف نشي کېده، سبا نشي کېده، همیشه به ظاهري، همیشه به ظاهري، په خبر باندې پوه شئ. ها ګوره چې کله صفت بحال متعلق الموصوفي، صفت بحال متعلق الموصوف پیژنئ کنه پیژنئ؟ چلو مثال در کوم بیا به درته ووایم زه. ګورئ جاءني رجل اکرمني ابوه، جاءني رجل اکرمني، یو سړی رالی، اکرمني ابوه، داسې سړی رالی چې د هغې پلار زما اکرام کړی و، د هغې پلار زما. نو ګوره اکرمني دا اکرام چې کومه دی دا صفت د رجل دی نه کنه، دا د ابوه صفت دی. اکرام خو په خپل رجل نه دی کړی بلکې چا کړی دی؟ ابوه کړی دی. نو ګوره د نو صفت بحالی خو نشو کنه، دا د موصوف صفت نشو بلکې د موصوف د متعلق صفت شو، او د موصوف متعلق ابوه دی کنه، کنه دی ابوه دی. لہذا ګورئ نو ګوره دا صيغه کله صفت بحال متعلق الموصوفي نو کله نا کله به دا څه شي فعلی، څه شي به کله به اسم فاعلی سبي. نو ګوره په دې کې فعل جاءني رجل اکرمني، اکرمني فعل لګنه، فعل کله به صفت مشبه، کله به اسم مفعولی. ګوره اسم مفعول مثال وره جاءني رجل، جاءني مضروب غلام، مضروب ګوره رجلون دا دې سړی زما خواته رالی چې د هغې غلام والی شوی دی، غلام و. نو ګورئ مضروبون دا د رجل صفت نه دی، که رجل صفت دی سړی نه دی والی شوی که نه، د سړی متعلق والی شوی دی او متعلق څه شی دی؟ غلام دی. په خبره باندې پوه شي. نو دا صفت بحال متعلق الموصوف شو، صفت بحال متعلق پوه شوئ. نو ګوره منګه وی کنه چې د دې فاعل یا نائب فاعل به ظاهري، فاعل یا نائب فاعل به ګورئ اکرمني ابوه، ابوه ظاهر دی کنه دی؟ غلامه ظاهر دی کنه دی؟ په خبره پوه شوئ کنه یې پوهه؟ اچھا کله به یو لفظ صفت جوړیږي، یو لفظ به خو د مضاف مضاف الیه د پاره به جوړیږي، د مضاف مضاف د دې درې صورت جوړیږي. څو صورت جوړیږي؟ درې. یو صورت دا دی چې دا به صفتی د مضاف او مضاف الیه د مجموعي د پاره، د مضاف او مضاف الیه یعنی مضاف مضاف الیه دواړه به د دې د پاره موصوف جوړیږي، دواړه به د دې د پاره موصوف جوړیږي، او دا به ورله وروسته څه جوړیږي؟ صفت جوړیږي. او کله نا کله به دا صرف د مضاف صفت جوړیږي، د مضاف الیه صفت به، او کله نا کله به د مضاف الیه صفت جوړیږي، د مضاف صفت به. ګورئ د دې مثال واخلئ. منګه وایو په شرم تعمیل کې عبارت عبد القاهر ابن عبد الرحمن، عبد القاهر ابن، ګوره لفظ ابنو دا د عبد القاهر پورا لفظ صفت ته، د
پورا لفظ صرف د مضاف د قاهر صفت نه دی، صرف د عبدو صفت، ځکه چې عبدالقاهر پورا نوم دی کنه، او چې کله پورا نوم دی عبدالقاهر نو لہذا دا بس جوړیږي د مضاف مضاف الیه دواړو دپاره صفت جوړیږي کنه، لہذا دا د مضاف مضاف الیه دواړو دپاره څه شی دی؟ صفت دی. او کله به صرف د مضاف دپاره صفتي. قرآن مجید کې موږ وایو کلمات الله العلیا، کلمات الله نو لہذا العلیا دا د مؤنث صیغه ده کنه، لفظ الله دپاره خو صفت نشي جوړېدی، د لفظ کلمات دپاره صفت جوړېدی شي، ځکه چې کلمات جمع ده کنه، مؤنث ده کنه، نو لہذا د دې لپاره العلیا مؤنث صیغه څه جوړېږي؟ صفت جوړېږي. نو کله نا کله به صفت جوړېږي د مضاف مضاف الیه نه وروسته به راځي، خو هغه به صفت صرف د څه شي؟ د مضاف، صرف صفت به صحیح د مضاف. په خبره باندې پوه شئ؟ او کله نا کله به صرف د مضاف الیه صفتي، صرف د مضاف. مثلا ګورئ موږ په قدره کې عبارت وایو کنه غسل الاعضاء الثلاثه، غسل الاعضاء الثلاثه، د دریو اعضاء انزل، د دریو اعضاء انزل، ومسح الرقبه، ومسح او د سټ مسح کول فرض، فرض دی وایو کنه وایو وایو. ګورئ الثلاثه لفظ دی، الثلاثه لفظ دی، نو ګورئ دا وسته الاعضاء د پاره صفت دی، ځکه چې الاعضاء جمع ده، څه شی ده؟ جمع ده. او ګوره چې کله من جمع راشي او جمعی غیر معقول، صحیح یعنی ذو العقل نه، ذوی العقول نه، نو د هغې صفت چې کومه دی واحده مؤنثه هم راوړی کېږي، واحده. پوه شوئ که نه؟ مثلا ګوره لفظ مساجد دی، مساجد منورتون، مساجد وایو که نه وایو؟ او دغه شان نو ګوره لفظ اعضاء دا د عضو جمع ده، د عضو، نو الاعضاء دا ذوی العقول دی که غیر ذوی العقول؟ نو د غیر ذوی العقول صفت واحده مؤنثه هم راوړی کېږي، واحده. لہذا الثلاثه جمع د څه شي؟ الثلاثه جمع د صفت دی د څه شي؟ الاعضاء. په خبره باندې پوه شئ؟ نو غسل الاعضاء، غسل الاعضاء، پوه شوئ؟ یو غلط فهمی راځي کله نا کله، شاید تاسو ته هم راغلی، کله نا کله په دې موصوف او صفت په درمیان کې فاصله راځي. څه راځي؟ او د هغې فاصلې په بنیاد باندې موږ په سمج کې دا راځي چې دا صفت نه دی، وروسته چې روان دی دا صفت. نو ګورئ ځان د دې خبرې نه خبر کوي چې کله ناکله د صفت او موصوف په منځ کې فاصله هم راتلی شي، فاصله هم، خو هغه فاصله به د یو څو څیزونه وي. په خبره باندې پوه شئ؟ ګورئ کله ناکله به د صفت او موصوف په منځ کې فاصله راځي، خو فاصل به یعنی کوم څیز چې فاصله پیدا کړي هغه به کانه زایده، کانه. ګورئ اتیت لزیارت صدیق، اتیت لزیارت کان مریض، کان زه د یو ملګري زیارت ته رالم هغه ناجوړه و، هغه څه شی و؟ نو ګورئ لفظ مریض چې کومه دی د کانه نه وروستو راغلی دی که نه دی؟ دا د صدیق صفت دی، د صدیق څه شی دی؟ دی که نه دی صفت دی؟ لہذا د صدیق صفت دی، خو په منځ کې به موصوف صفت په منځ کې کانه راغلی ده که نه؟ او دا کانه زایده ده، کانه زایده ده. نو لہذا دا د موصوف او صفت کېدو نه به دا جمله وباسي نه. خبره باندې پوه شئ؟ اگر چې فاصله راغلی ده، خو دا دواړه به کانه به موږ زایده جوړه کړو، او موصوف صفت به صدیق به موصوف جوړ کړو، او مریض به د څه جوړ کړو؟ پوه شوئ؟ اچھا کله ناکله به د موصوف صفت په درمیان کې فاصله راځي د فاعل، د څه فاصله به راځي؟ ګوره من قرآن مجید کې وایو لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت من قبل. ګورئ لا تنفع نفسا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل.
اوس ګورئ لم تکن آمنت، لم تکن آمنت، نو دا آمنت لم تکن د پاره، یا لا تنفع نفسا ایمانها، دا ایمانها دا د تنفعو څه شی دی؟ فاعل دی که نه؟ تنفعو څه شی دی؟ فاعل دی. او لم تکن آمنت من قبل د نفسن د پاره څه شی دی؟ صفت دی. د نفسن د پاره نو ایمانها دا فاعل جوړیږي که نه؟ د موصوف او صفت په منځ کې فاصله راغله د څه شي؟ د فاعل. لہذا کله ناکله به د موصوف صفت په منځ کې فاصله راځي د څه شي؟ د فاعل. نو لہذا دا چې کله د فاعل فاصله راشي نو دا فاعل به موصوف صفت د خپل موصوفیت او صفتیت نه وباسي نه. پوه شوئ؟ اچھا کله ناکله به فاصله راځي په موصوف صفت په درمیان کې د مبتدا څه شي؟ ګوره قالت رسلهم، قالت افی الله شک فاطر السماوات، افی الله شک فاطر داغي رسولانو وی آیا د الله په باره کې شک دی ستاسو؟ یعنی هغه الله فاطر السماوات چې د اسمانونو پیدا کوونکی دی، بغیر د ډیزاین او نقشې نه جوړونکی دی. نو ګورئ افی الله دا خبر مقدم دی، څه شی دی؟ او شکون دا مبتدا، خو فاطر السماوات صفت د شکون نه دی بلکې صفت د لفظ الله دی. ولی الله جوړونکی دی که نه؟ نو لہذا فاطر السماوات صفت دی د الله، صفت دی، خو شکون دا مبتدا ده که نه؟ لہذا د دې فاصله د موصوف او صفت په منځ کې راغلی ده که نه ده راغلی؟ راغلی. نو کله به د موصوف صفت په منځ کې فاصله راځي د څه شي؟ د مبتدا. د څه شي؟ د مبتدا. او کله ناکله به د موصوف صفت په منځ کې فاصله راځي د مفعول به. د څه شي؟ ګوره قرآن مجید کې موږ وایو یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، دینهم الحق. نو ګوره یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، الحق دا صفت ته د لفظ الله د پاره، د لفظ او دینهم، دینهم دا مفعول دی که نه؟ د یوفی د پاره، د شي د پاره؟ یوفی د پاره. نو لہذا کله ناکله به د موصوف صفت په منځ کې فاصله راځي د څه؟ د مفعول به. د څه فاصله به راځي؟ او کله ناکله به د موصوف صفت په منځ کې فاصله راځي د جمله معترضه. د جملې مثلا قرآن مجید کې موږ وایو وإنه لقسم لو تعلمون عظیم، وإنه لقسم لو تعلمون عظیم صفت د قسمون، عظیم صفت د، او لو تعلمون جمله معترضه ده، لو تعلمون جمله معترضه ده. په خبر باندې پوه شوي؟ اچھا بله قاعده چې کومه دی دا ده چې کله ناکله جمله موصوف صفت همیشه د جملې به یو جز جوړیږي، د جملې یو پوره جمله به نه جوړیږي، پوره جمله به ولی ځکه چې په دې کې نسبت ناقصه قاصره دی که نه؟ او جملې نه نسبت تامه پکار دی، جملې له نسبت پوه شوئ؟ اچھا او ګوره موصوف نه دی، موصوف به همیشه یوي چې کله پکې عطف منځ کې نه راغلی حرف عطف که نه؟ نو موصوف به همیشه صحیح یوي. خو صفات ډېر هم کیدی شي، صفات ډېر هم. ګوره قرآن مجید کې مونږ وایو عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. وایو که نه وایو؟ نو دا ټول صفات دي، دا ټول څه دي؟ صفات دي. په خبره باندې پوه شئ؟ او موصوف د دې یو دی، موصوف د دې یو دی، ازواجن. څه شی؟ ازواجن. په خبره باندې پوه شئ؟
اچھا کله چې جمله صفتی نو دا به همیشه د نکیری صفت واقع کیږي مخکې د دې وضاحت وشو خبر باندې پوه شئ اچھا ضمیر نه دی ضمیر ګوره ضمیر به نه موصوف واقع کیږي او نه به صفت واقع کیږي ضمیر به نه موصوف واقع کیږي او نه به ولی ځکه چې ګوره ضمیر کله موصوف واقع شي نو په دې او د دې پراتلونکي جمله کې مطابقت نه او په موصوف صفت کې مطابقت پکار دی که نه دی پکار دی د دې ان شاء الله تعالی آینده وضاحت کوو ښه چې په کوم څومره څیزونو کې د موصوف صفت مطابقت پکار دی اچھا ګوره کله چې لکه څنګه چې موږ د مضاف الیه ویلو کله چې موصوف صفت نوم یا عنوان جوړي نوم یا نو د دې په منځ کې به د اردو ترجمه نه کوو بیا د اردو ترجمه مثلا ادرس فی الدرجة الاولى فی الدرجة په درجه اوله کې زه سویم سبق نو ګوره الاولى دا د الدرجې صفت دی که نه دی خو موږ داسې نه وایو چې زه په درجه کې سبق ویم په داسې درجه کې چې اوله ده داسې موږ وایو داسې کله وایو داسې نه وایو که نه وایو الاولى صفت جوړو د څه شي د الدرجې الاولى صفت جوړو د څه شي الدرجې په خبر باندې پوه شئ اچھا نو ګوره چې کله وصف یا عنوان جوړي موصوف صفت یو ځای شي او دا وصف یا څه شی جوړیږي عنوان نو لہذا د دې په منځ کې به ایسا ایسی ایسے یا جو ترجمه نه کوو پوه شئ اچھا او د دې سره اخیره د موصوف صفت باره کې قاعده ګوره د وصف په لحاظ سره د صفت اقسام د وصف په لحاظ سره د صفت اقسام نو د وصف په لحاظ سره صفت په څو قسمه ده یو ته وایي صفت مخصصه صفت مخصصه معنا دا ده چې هغه خپل ماقبل هغه صفت چې خپل ماقبل خپل موصوف هغه خاص کی هغه سره د یو قید اضافه وکي د یو قید نه دی د صفت مخصصه وای صفت ګوره قرآن مجید کې موږ فتحریر رقبه مؤمنه فتحریر رقبه رقبه عامه وکنه د مؤمنی د وجنه د خاصه شو کنه شو خاص نو فتحریر رقبه مؤمنه پوه شئ دویم قسم دی صفت موضحه صفت موضحه هغه صفت ته وایي چې دا د خپل موصوف وضاحت کوي د خپل موصوف وضاحت مثلا هذا البلد الامین هذا البلد نو ګوره الامین وضاحت کړی د بلد الامین وضاحت کړی د څه شي البلد یو صفت قسم دی صفت کاشفه دا صفت کاشفه هغه صفت ته وایي چې دا د خپل موصوف څه جوړ شي تعریف جوړ شي خپل موصوف له څه جوړ شي تعریف ګورئ موږ په قرآن مجید کې وایو هدى للمتقین هدى الذين يؤمنون بالغیب نګوره الذين يؤمنون بالغیب دا صفت واقع دی د متقین څه شي خو د متقین دپاره صرف صفت واقع نه دی بلکې د متقین تعریف څه شی دی نو دا تعریف کوي الذين يؤمنون پوه شوئ اچھا او یو صفت قسم دی صفت مادحه چې دا د خپل موصوف د پاره مده جوړ شي پوه شئ تعریف جوړ شي تعریف معنا صفت جوړ شي خلک چې صفت کوي پوه شئ مثلا بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم د لفظ الله صفت ده خو کومه صفت ده صفت مادحه مده د الله کنه د مده ده او یو د صفت زامه هغه صفت چې دا د خپل موصوف مذمت بیان کی د خپل موصوفه ګور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الشیطان الرجیم دا صفت ده خو کومه صفت ده صفت زامه ځکه چې په دې شیطان د دې مذمت بیان کړی دی کنه دی او یو دی صفت مؤکده صفت مؤکده دا هغه صفت ده چې د خپل موصوف تاکید واقع شي د خپل موصوف تاکید ګورئ موږ په قرآن کې نفخه واحده
نو نفختون په واحدتون باندې مخکې دلالت کوي که نه؟ د واحدتون نه مخکې دلالت کوي که نه کوي؟ خو واحدتون رالی نو دا ګور تاکید هم پیدا کوي که نه کیدا پیدا کوي. د نفختون ترجمه مونږ کوئی بھی نفخه نه، لیکن نو ایک نفخه، پوه شوئ؟ لیکن واحدتون معنی ایک ده، دا که نه ده؟ دا صفت دی، خو د صفت سره سره د ماقبل معنی تاکید پیدا کوي که نه پیدا کوي؟ نو دې ته وایي صفتي. او اخیری دی یو قسم دی صفت مبینه. صفت مبینه هغې صفت ته وایي چې دا د خپل موصوف بیان وکړي، خپل موصوف وضاحت وکړي، خپل موصوف بیان کړي. ګوره وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر. طائری نو ګوره طائر یطیر دا صفت دی که نه؟ نو لہذا دا د خپل موصوف وضاحت کوي، هغه بیانوي، پوه شئ؟ او اخیری دی صفت مفیده للترحم. صفت مفیده للترحم داسې صفت چې د ترحم په بنیاد باندې، د رحمت د مطالبې په بنیاد باندې، یو سړی ځان ته راغب کولو په بنیاد باندې صفات راوړی شي. مثلا الله رب العزت ته موږ وایو یا الله انا عبدک المسکین، انا عبدک یا الله دستا ډیر مسکین بنده یم، ډیر مسکینه. نو ګوره المسکین دا چې کومه د صفت دی نو دا د عبد وضاحت نه کوي، عبد بیانوي نه، بلکې الله رب العزت ته خپل یو داسې صفت وي الله زه ډېر مسکین یم. نو چې مسکین یم نو خدای په مسکینانو باندې خلک څه کوي؟ تم په ما رحم وکړي. خبر باندې پوه شوئ؟ نو دا صفت مفیده للترحم. صفت مفیده للترحم کافی دی؟ بس.